بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا که تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا باندې په میډیا باندې ورسیز پاکستان ته ډېر زیات اپیل کوي چې تاسو زموږ د پاکستان سره مدد وکړئ. سیلاب راغلی دی او څه عجیبه غونډه خبره ده، حکومت او هر څوک دا خبره کوي. ټیک د مونږ دا وایي سیلاب راغلی او د ورسیزو دا حق دی چې هغه د پاکستان سره د پاکستان د عوامو سره مدد وکړي، خو د ورسیزو هم یو حق غواړي او هغه دی ورسیز پاکستان ووټي چې مونږ له د ووټو حق راکړي. چېرې چې هغه بار ملک اوسېږي او مونږ خپل ووټ په بار ملک استعمالوو او چې مونږ کوم پارټۍ سپورټ کوو نو هغه مونږ چې خپل ووټ ورکړو. د هغې دپاره واحد صرف د پاکستان تحریک انصاف عمران خان کوشش کړی او هغه دی چې هغه کم سیسټم جوړ کړی و، هغه دا حکومت راغی امپورټډ حکومت او هغه کینسل کړو. پکار دی چې کوم غړي ادارې دي، نن دا غړي ادارې چې موږ ورسیز پاکستان ته سوال کوو او اپیل ورته کوو چې یاره موږ له پیسې راکړئ، څه په ځکه چې هلته خو ډالرې دي بهر، پاکستان کرنسي خو ډېره ښکته تللې ده. نو موږ دا وایو چې غټو ادارو ته دا وایو چې یار دې حکومت باندې تاسو دغه وکړئ، دا پریشر پرې واچوئ چې اول د ورسیز دا دغه خو وکړه دا ووټ خو بحال کړه چې دا ولې د کینسل کړی دی. دلته څه مسله ده؟ دا دې ولې یو سیسټم جوړ کړي چې یاره به د ورسیز به دغه شان به دا ووټ اچوي. عجیبه خبره ده. اوس یو ګپ راایستی دی چې بس ورسیز ته به پیسې اخلو خو نه هغه به حقوق نه ورکوو. د ورسیز پیسې به راځي دوی به بېرته وړي په سویزي اکاونټونو کې، په انګلینډ کې به پلیټونه ورسالي، څوک په اسټرالیا کې دغه پلیټونه دي، څوک په دوبۍ کې پلازې جوړوي. نو به د مونږ ورسیز ته دا دغه دی چې ټیک ټاک چې پیسې رالیږي صرف او صرف د عمران خان چې کوم شوکت خانم دی، اوس عمران خان چې کوم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې هغه بینک آف پنجاب او بینک آف مهیبر چې دی یا الخدمت په جماعت اسلامي والا دی، الخدمت نور یو دغه ته نه دی چې یوه روپۍ هم ورته ونه لېږئ او دې حکومت له خو یوه ټکم ورته راونه لېږئ، ځکه چې دا خو ټوټل ستاسو د ووټ حق یې ستاسو رایستی دی. نو تاسو دا به ستاسو پیسې څنګه قوم ته ورسوئ؟ ځکه چې ستاسو یو د ورسیز یو صرف حق دی د ووټ، هغه هم دو لرې کوئ ورسیز به کې چا راوځي وایي د ووټ حق چا ورکړی دی او اوس تاسو پیسو ته نستی. نو باید عمران خان دا ټوټل پیسې د عمران خان چې بینک آف پنجاب او بینک آف هیبر چې کوم دی ټوټل هغې ته راولېږئ. نور دې حکومت چې کم دغه وکړو دا ټوټل دا ستاسو پیسو غونډ یو دغه ورته جوړ شوی دی، یو چانس ورته جوړ شو. سیلاب دې حکومت ته یو چانس جوړ شو، اوس به بیا لوټ مار شروع وي. کم ملګري چې زموږ مدد کوي او دغه کوي پیسې رالیږي، تاسو وګورئ ټول به لوټ ماري. د سین حکومت وګورئ د څونه چې خلکو پیسې ورکړي او امداد ورکړو، هغه په سوشل میډیا باندې رایي چې هغه بند کړو 50 روپۍ خلکو ته ورکړي. دا د سن حکومت دی. داسې په بلوچستان کې دا حالي زموږ سرحد خو د هیر د پی ډي آی حکومت دی، هر څه مخامخ دي. نو زمونږ ورسیز دغه دی چې به یې خپله مطالبه کېدی چې به یې ته خو زمونږ د پیسې غواړې اپیل کې، خو زمونږ دا ووټ خو هم بحال کړه چې دا خو بحال شي.